دا 18 سال چې کم ماشومان دي او چا ورله موبایل ورکو نو نه به د سکول ته مې کوي، نه به د کالج ته مې کوي، او نه به د مدرسې او د قرآن ته مې کوي. ښه دا مور او پلار یې تباه او برباد کوي. څوک چې ورله موبایل د 18 سال نه کم هلک او موبایل ورله ورکي یا جنۍ د موبایل ورله ورکي، تباه او بربادي کي مستقبل ورله. ښه تاسو دا ویډیو وګورئ. وایي د ماخوستنې مو په څه باندې مشهوري؟ وایي په بیبو باندې. او د ماخوستنې څو رکعاته دي؟ وایي زه ورته اوس ګارېږم نه، په ټولو رکعتونو باندې پوهېږم. خو جناب د 18 سال نه کم ماشوم له هلک له چې یا جنۍ ده یا هلک دی، چا چې مو له موبایل ورکړه نو په 100 کې 90% لا دې موږ ماف کړي دغه دوستاني دي او میسجونه دي او رینګونه دي او جناب دا ټولې خبرې اترې ختمې شوي دي. ښه الله دې موږ ماف کړي. مه ورکوئ د 18 سال نه چې کم هلک جنۍ یا هلکي موبایل ولا مه ورکوئ، د خپله لاسې تباه او برباد کوئ. او دې نه پسې تاسو پوهېږم په رکعتونو په ډک او په تش رکعتونو پوهېږم څو رکعات دي. ځکه دې ویډیو زه ډېر فکرمند کړم. تاسو ویډیو ګورئ بیا پسې خبرې کوو. څنګه ښه ټیک ټاک خیر دی؟ ته ټیک ټاکر یې؟ په څه شي مشهور یې؟ ټولې ویډیوګانې بیبو په بیبو مشهور یې؟ لمونځ او اودس خو ماشاءالله کوې؟ ولې به نه کوم. د ماسخوتن څو رکعت دی؟ د ماسخوتن څو رکعت دی؟ ما ته وې نو بس اوسګارېږو ورته نه که نه. ګوره د سهار 4 رکعات دي، سهار مو 4 رکعات دي. سیده لاولني 2 رکعات سنت دي، هغه هم ټول ډک دي. بیا پسې ورپسې 2 رکعات فرض دي، هغه هم ټول ډک دي. سنت چې څه نوم شي سنت دی لکه وایي سنت دي، په دې کې تش نشته. ښه تش هغه رکعات ته وایي چې د ولد والین امینه پورې پې مونځ وې او صورت پکې ونه وی، دغه تش رکعات دي. او ډک رکعات هغه رکعات ته وایي چې ولد والین امین هم دي وي او قل هو الله احد صورت وغیره د ورسره هم وي. سیده دغې ته ډک رکعات وایي. نو د سهار 4 رکعات دي، لاولني 2 رکعات سنت دي، سنت هغه هم دواړه ډک دي. صحیح ده. بیا پسې 2 رکعات فرض دي، هغه هم دواړه ډک دي. صحیح شو. 4 رکعات د سحري مونځ شو. د ماسپښین 10 رکعات دي، 10 رکعات د ماسپښین 10 رکعات مونږ دي. صحیح ده. لاولني 4 رکعات چې کوم دي هغه سنت دي. لاولني 4 رکعات هغه سنت دي، هغه 4 وانه ډک دي. صحیح ده. بیا پسې 4 رکعات فرض دي. په دې فرضو کې د لاولني 2 رکعات ډک دي او د اخرني 2 رکعات پکې تش دي. یعنی اخرني 2 رکعاتو کې به ولد والد امینه پورې مونځ وې، بس بیا به رکوع ته راښکته کېږي. صحیح ده. او ورپسې چې کوم هغه 2 رکعات سنت دي هغه ډک دي. ښه یعنې ماسپښین 10 رکعات شو. لاولني 4 رکعات سنت دي هغه هم ډک دي. بیا به 4 رکعات فرض دي، لاولني 2 رکعات ډک دي، بیا به وروستني 2 رکعات تش دي. بیا د 8 رکعات شو. 2 رکعات اخرني چې کوم دي هغه هم سنت دي، هغه هم دواړه څه دي ډک دي. صحیح ده. د مازدیګر 4 رکعات فرض دي، 4 رکعات لاولني 2 رکعات ډک دي او وروستني 2 رکعات پسې بیا تش دي. صحیح شو. د مازدیګر 15 رکعات د ماښامې 15 رکعات دي. 15 لاولني 3 رکعات دي یو ځای. په هغې 3 رکعاتو کې به لاولني 2 رکعات څه کې هغه ډک کې او د اخرنی 1 رکعات پسې دی بیا تش دی، ولد والد امینه پورې مونځ وې او بس رکوع ته پهچي. صحیح ده. بیا ورپسې 2 رکعات سنت دي، هغه هم ډک دي. صحیح شو. بیا پسې د ماخوستنې مونځ دی. د ماخوستنې 9 رکعاته مونځ دی، 9 رکعاته د ماخوستن مونځ 9 رکعاته دی. لاولني 4 رکعاته چې کوم دي هغه فرض دي. نو په هغې کې د لاولني 2 رکعاته ډک دي او ورپسې دا 2 رکعاته څه دي دا تش دي. صحیح ده. بیا به 4 رکعاتو فرضو پسې 2 رکعاته سنت دي، هغه هم ډک دي. په هغې پسې بیا 3 رکعاته ویتر دي، هغه 3 وړه رکعاته ډک دي. ښه 3 وړه رکعاته ویتر هغه ډک دي. صحیح ده. نو جناب د ټول نه مخکې نه دی چې سنت سنت او یا نفلي که نه دا ټول ډک دي، په دې کې تش نشته. په خبره پوه شئ. د ماسپښین چې کوم دا 4 رکعاته فرض دي، په دې کې د اخرني 2 رکعاته تش دي. د مازدیګر 4 رکعاته فرض دي، په هغې کې اخرني 2 رکعاته تش دي. د ماښامې دا 3 رکعاته فرض دي، په دې کې اخرنی 1 رکعت تش دی. او د ماخوستنې 4 رکعاته چې کوم دي فرض و، په دې کې اخرني 2 رکعاته چې دا تش دي. او ورپسې دا چې د مور او پلار ډیوټیانې پریښي دي، وړې جنکۍ دي، واړه هلکان دي د 18 سال نه کم او ورله موبایل یې ورکړي او تباه او برباد یې کړه. بس تباه او برباد یې کړه. هېڅ هم نشم ویلی. د خپله لاس خپل بچي تباه او برباد کړه. الله دې